یو ورور پوښتنه کړې ده چې د زنانې دپاره دا جایز ده چې دا خپل اختری یعنې خپله قرباني په خپل لاس حلاله کړي. دا جایز ده؟ بالکل جایز ده. یو خور یو مور او زنانه دا کولی شي چې د دې خپل اختری وي، خپله قرباني وي، دا راولاړ چې چاړه راواخلي او هغه خپل قرباني په خپل لاس باندې ذبح کړي، حلاله کړي او بسم الله ورباندې ووایي. بالکل جایز ده. امداد الفتاوا صفحه نمبر 548 جل نمبر 3 کې داسې لیکلي دي چې یو میرمنه یو ماشوم چې یو حیوان ذبح کړي دا درسته، جایز ده، صحیح ده. ها چې حلالول یې زده وي او بسم الله ورباندې ووایي، بالکل جایز ده. دا بعضې خلک دا سوچ کوي چې زنانه حیوان نشي حلالولی. په کور کې یو پسه مړ کېږي یا چرګ مري، نو دا زنانه په دروازه کې ولاړه وي، بل چاته نارې وروهي چې راشه دغه زما په کور کې د حیوان مري دا حلال که. یا بل کور ته یو ماشوم ورلګي چې ورته پلانکي ته ووایه راشه دغه چرګ یا پسه مري دا حلال کې. دا خپله نه حلالوي. دې دا اورېدلی وي چې زنانې د لاس ذبح کول جایز نه دي. دا ټول درواغ دي. بالکل جایز دي. زنانه دا کولی شي که خپل اختری وي، که د پلار وي، که د خاوند وي، بالکل یې حلالولی شي. چې خالي د حلالولو طریقه ورته معلومه وي چې په داسې طریقه حلالېږي او بسم الله ورباندې ووایي، بالکل جایز ده.